أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سورة بنی اسرائیل مکی سورت تے ترتیب دے سورتونوں کے 17 نمبر دے او بنزول کے 50 نمبر پس د سورت قصص نا نازل شوه دے سورت نحل سر ربط پا گن وجوه باندے دے یو دا سورت نحل کے ذکر شو چی شفا اغپ گبین کے دا اور سورت بنی اسرائیل کے وئی چی شفا دا اللہ پا کتاب قرآن کے دا دویم ربط دا سورت نحل آخر کے پترکی دا دعوت کے لفظ دا حکمت آغاز ذکر کرو سورت بنی اسرائیل دا آغا لفظ حکمت تفسیر دا تکی چی حکمت آغاز ستوے لکی گی او بل ربط دا مخ کی صورت اول کے ذکر کری و عطا امر اللہ او بیائے مسئلہ اور پسید توحید ذکر کڑا اوسا دا صورت فتح باندے اوسا مسئلہ دا توحید او ورسرا بیا ذکر دا عذاب آغا بکئی صورت کے سلور مسئلے ذکر کئی بیان د امور اربعہ چی مرتکب داغے مستحق دا غذاب گرزی اول مسئلہ شرک مستمرہ دویم مسئلہ چاچ د شاعر اللہ بیزتی اکڑا او دریم مسئلہ چاچ حق برس اغد کلی نا استی دی پاغی دا اللہ غذاب راغل دے او سلورم مسئلہ چاچ حق پرستو پورے ٹوکی کڑی دی پاغیم دا اللہ غذاب راغلے دے شرک مستمرہ اول مسئلہ چی چاہ ہمیشہ شرک کڑو پاغی دا اللہ غذاب راغلے ہو پاغی صورت کے واقعات نوح علیہ السلام آغا ذکر کئی واقعات نوح علیہ السلام پدے خبر باندے چی چاہ شرک ہمیشہ کڑو دا اللہ غذاب پہ راغلے ہو او دویم مسئلہ چاچ د شاعر اللہ بیزتی کڑی دا فاغی باندے دا اللہ غذاب راغلے ہو فاغی واقعہ ذکر کئی دا قوم دا صالح علیہ السلام چاغی دا شاعر اللہ بیزتی اکڑا نو دا اللہ غذاب پہ راغے دریم مسئلہ چاچ حق پرست دا کلی نا استیو دا اللہ غذاب پاغی باندے راغلے ہو فاغی مسئلہ دا مکی والا ذکر کئی او سلورما چاچ حق پرستو پورے خندا کڑوا استہزاء کڑوا پاغی دا اللہ غذاب راغلے ہو فاغی ذکر کئی واقع دا موسیٰ علیہ السلام او دا فرعون صورت کی دا سلور مسئلے با ذکر کئی خلاصہ دا صورت سلور باب دے اول باب آیات 58 پورے دے پاغی کے اول ذکر سبحانہ ذکر دا دعوی دا توحید او بیا بشارت داغے فواقعی دا معجزے دا اسراء سرا او بیا اول آیات مبارکہ کی دلیل عقلی ذکر کئی بیا دلیل نقلی ذکر کئی دا کتاب دا موسیٰ علیہ السلام نا او بیا ترغیب دا توحید تا او بیا آغی پسی ذکر دا نمونی دا غذاب پہال دا بنی اسرائیل باندے سلورم آیات نوالے تر آتم آیات پورے بدا خبر ہے بیا معجزہ دا قرآن دا پار دا اثبات دا توحید او تخویب او بشارت او ذکر کئی 42 آیات کی
او بیا زجر اول په طلب کول سره د شر آیات نمبر 11 کې بیا آیات نمبر 12 کې دلیل عقلی و ذکر کړي او بیا تخویب اخروی آیات نمبر 13 اول باب 58 آیات پورے دے اتو 50 آیات مبارک پورے بیا آخر کې ذکر کئی بیان د حکمت د ارسال الرسل او بیا ذکر د تخویب دنیاوی سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان الذي پاک والے بیان کئی پاک والے دا اللہ آغازات اسرا اے چه سیر کڑیو بی عبدی بخبل بندہ لیلن دشپی من المسجد الحرام دا مسجد حرامنا الى المسجد الاقصى چردا الى المسجد الاقصى مسجد اقصى تا بیت المقدس تا اول آیات کی دعوت توحید اغا ذکر شوا فلپس د سبحان سرا او داغی اثبات د پار اس معجزہ د اسراء اغا ذکر کئی او دیتا ویلکی کی دلیل وحی او اسراء دا په اصل لغت کې د شپې بوتلو ته ویل کیږي او معراج بیا هغه په بر باندې خېجول ته ویل کیږي د مسجد حرام نا تر مسجد اقصا پورې د شپې د نبی علیہ الصلات والسلام مطلل په طریقې د معجزې سره دې ته ویل کیږي اسراء او دی آیات مبارکہ کے ذکر دا بیا آسمانونو تخیجول پا دغه شپه کې دغه تویل کیږي معراج داغه تذکرہ سورۃ نجم کې دا محدثین کرام دا دواړه الفاظ اسراء او معراج دواړه د یو بل په ځای باندې استعمالي ټول واقعه د اسراء وای ټول واقعه د معراج وای د آیات کې د مسجد اقصا پورې د اسراء واقعه دا سورۃ نجم کې چې بیا راځي هغه د آسمانونو د معراج ذکر دی او حدیث معراج روایت کون کی تقریبا 44 صحابہ کرام دي سلور سلوے صحابہ کرام نو دا حدیث ما متواتر سره او قرطبی ابن کثیر هم دا شان ته ذکر کړي باقی د نبی علیہ الصلات والسلام دا سفر په ویخه باندې او کنه په خوب کې جمهور قول دا دی چې واقعه د معراج په حالت د بیدارای کې په بدن او روح دواړو سره شوی دا روحن بدنن یقظن روح بدن په حالت د بیدارای کې او په دې باندې د امت اجماع ده چې نبی علیہ الصلات والسلام سیر کړو او دواړه معراج او اسراء مسجد حرام نه تر مسجد اقصا بیا مسجد اقصا نه بر اسمانونو سیر دا ټول د شپې په حصہ کې شوی دی امام بهقی هغه دا ثابت کړی دا چې اسراء او معراج دا دواړه په یو شپه کې شوی دی اول د مسجد اقصا نه مسجد حرام نه تر مسجد اقصا او بیا د معراج د اسمانونو پورې باقی که چا په کې خبرې کړې دي هغه ټول غب سبحان الذی پاک والے بیان کوي پاک والے دا غزاد اسرا چې سیر کړو بیا عبدی په خپل بندا یا اسرا معنا اے اسرا چې د شپې بشپېتلو تا اسرا وای چې د شپې بوتل او بیا عبدی خپل بندا اسرا چې سیر کړو په خپل بندا لیلن په یو عیسا د شپه کې چرتنا من المسجد الحرام د مسجد حرام نا ال المسجد الاقصى اے تر مسجد اقصا مانا بیت المقدس فلسطین شام ال المسجد الاقصى اے تر مسجد اقصا الذي آغا مسجد اقصا آغا علاقہ بارکنا چې برکات اچولی منگا خولو چاپیر داغینا برکات پس سرو بکثرت الاشجار والاسمار میوی پکی هم سیوا بوٹی پکی هم سیوا یا بارکنا اے برکات اچولی منگا اے گن انبیاء علیہ السلام مبکرہ لے گلیو اکثر د بنی اسرائیل و انبیاء اگر ټول دغه علاقو باندیو فلسطین شام اے بارکنا برکات اچولیو منگا اللہ وکے برکات اچولیو دغه مقام کے بارکنا حولو برکات اچولیو منگا چاپیر داغینا لنوریہو د پارد دے چوخو منگا من آیاتنا نخد خپل توحید اے آیات قدرت خپل د غزام
چې په چا باندې په سودخور باندې راغلی و او خو مونږه نخې د خپل قدرت دا غضب چې په دروژن باندې راغلی و یا لنریو الله وای د پاره دې چې خو مونږه من آیاتنا اے عجایبات د قدرت خپل چغال عقد د مشرکینو باقی تفسیر روح المانی باس کړه د آیات دلان دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کمی بسترې نه فاسیدل و نو چې بیا خپل بسترې لراغه هغه بستر لا ګرم وا مان دومره لک سات کې دا ټول سفر شوی سړی بسترې نه پاسي بیا ته واپس راشي نو ګرم جمی کې اکثر داسي نبی علیہ السلام چې کومي بسترې نه فاسد اے بیا چې واپس راغی بستر لا ګرم وا څه مطلب دی معنا لک وخت کې دا ټول سفر ها ادا د الله دا قدرت نسلره خبرې نه دی ښا دا ټول سفر نبی علیہ الصلوۃ والسلام زکه کو چراغ نو مشرکین مکه انکار وکړو ودا دیلا سوئی یو شپې تا ګورا د اسمانونو سیر تا ګورا بیا حرم نماز آلت فلسطین تا ګورا بیا په بر باندې وای تلو مو ودا دې سوئی بیا هغه انکار وکړه کنه الله وی لنوریو د پارر دې چوخو منګه من آیاتنا نخد خپل توحید یا من آیاتنا عجایبات د قدرت جغالا قد مشرکین لا دعوت منګه خو او نبی علیہ السلام د غشپد ام هانی کور کې وګره دوا کسان ورسره دا غي د میاز نه بیا راوچته کو بیا راوس د مسجد کم ځای تا اے مسجد حرام تا او هغه ځای کې حتیم خوا کې بیا ته براق کلاړو دا غزای نه اوچت شو بیا دل تراغ فلسطین ته بیت المقدس ته بیا بیت المقدس نه په بار باندې سیر شروع شو انه یقینا الله هو السمیع ارساوری البصیر او د الله فارس باندې پوه دی هر څه لیدون کې الله او هر څه اوریدون کې الله فارس باندې پوه الله او د هر څه لیدون کې الله اے اوریدون کې د تمام مخلوقات هر وخت هر آن چې سو کم ځای کې اے اوس ټول جواب دنیا کې سوره زبانونه لري 3064 دی 3064 زبانونو کې چې څوک الله توي یا الله خ او بیا خپل دوا غواړي الله د هر انسان دوا اوري کڅوک سعودي نه आवाज ور کوي او کڅوک د کشمیر د غرونو نه आवाज ور کوي هغه کشمیرای کې ور کوي هغه عربای کې ور کوي څوک فرانسیسای کې ور کوي او څوک برویای کې ور کوي او څوک بلوچای کې ور کوي او څوک پښتو کې ور کوي لا یشغل سمعن عن سمعن الله وی د یو انسان आवाज مې د بل انسان نه مشغوله کول نشي غافل کول نشي د هر انسان आवाज اورم او بیا دا وی دا ټول مخلوقات نه دي دا ټول راجم شي فی صعید واحده یو لوی کلاو میدان کې فسالونی مان سوال کوي هر زبان استعمال کوي خپل طاقت استعمال کوي علم والا غیر علم والا مال والا غیر مال والا جائیداد والا غیر جائیداد والا اعلی خاندان والا غیر اعلی تور سپین دنگ چت ټول دنیا کې جو سوره انسانان یې ټول راجم شي فسالون ایمان سوال کوي فاتینا کل انسان ما اسالک هر انسان تور کوم سچ دې زمانه سوال کوي او الله وی خبر یې د ټولو انسانانو ورکړې سره زما په خزانو کې دومره کمې ناراضي لکستن د ګندلو چې سمندر کې خقته کې او را اوچته کې نو کتجزیه کې د استنې لونوالي سره د سمندر کې کمې براغلې د ټول مخلوق ته ورکړې سره الله وی زما په خزانو کې د استنې د لوندوالي برابر کمې ناراضي چې سوال کوئی نو ما نه کوي او چې غواړي نو ما نه غواړي سمیع اوریدون کې د ارچا د आवाज زیم او لیدون کې غره هم زیم عجیب الله یرا دبیب النملۃ سودا لیدون کې څنګه دی ها یو تور اشپا کې یو تور میګه تور غټ روان دی الله وی دا میګه دانو الله چې دا میګه وینم اے دا خپې یو بل سره لګی نه چې کم आवाज اوچتای الله وی دا आवाज اور دا आवाज باقی میګي به کوم لکیر جوړي کې الله وای دیو الله الله دې ها مونږ ټول انتهایی کمزوري او کم ذات چې مونږ له وجود را کړه دې د یوي قطرینا کنا اغه ذات نافرمانی نه کو
د اغزاد 24 غنټه تابعدار اوسو. اگر اته ګوري چې جوړ کړه مې د سنای او اوس تابعداري د چا کې روان چا پسې خوشاله سو کو کم پل روانه نو ګوري را تعالی ها او ګورا او داس رحیم کریم ذات ته چې مون غلط روان یو صبر راته کوي کې دیشي سم شي که خلاف ته کو نو سم شي نستر کې غلط استعمال وي خیر دې سم بشي وګونه غلط استعمال وي خیر دې سم بشي. رحیم کریم ذات ته انتظار کوي او مونږ ته ګوري چې زما بنده وسنګ سم لرا ها او انتظار را لګي. انه یقینا الله هو السمیع ارساوری هر البصیر او ارسلدن کې واتینا موسی الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل الله تتخذوا من دوني وکیلا. دلیل نقلی د حضرت موسی علیہ السلام او داغه کتاب وګوره تورات موافق ده دسو د مسلې د قران واتینا اور کړه مونږه موسی علیہ السلام ته کتاب تورات وجعلنا او ګرځول مونږه دا هدایت لبنی اسرائیل د پاره د بنی اسرائیل الله تتخذو من دونی وکیلا. او په تورات کې وته سم مسله وا په تورات کې حکم الله دا کړو الله تتخذو چې نه بنی سي من دونی زمانه علاوه وکیلا کارساز. اے د تورات خلاصه پیش کړه الله تتخذو چې نه بنی سي من دونی زمانه علاوه وکیلا سو کارسار ذریتا من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا. ذریتا یا ذریتا اے اولاد دا غچا ذریتا یا ذریتا اے اولاد د آغچا من حملنا جسوار کړیو مونږه ما نوح سرد نوح علیہ السلام انه بیشک استاسو دانیک نوح علیہ السلام کان او عبدن بنده د الله شکورا شکر گزار. اے شکور څه مطلب دی دعوت کون کې د خیر خلقو ته د خیر دعوت ورکو. ذریتا اے اولادا من دا غچا حملنا جسوار کړیو مونږه مانو ان سردن علیہ السلام انه بیشکا دانو علیہ السلام کانو عبدن بندد اللہ شکورا دعوت کون کے د خیر وقضینا الى بنی اسرائیل فی الارض بالکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.